نو ټول د الله د رضا لپاره دا ویډیو د هر مسلمان نارینه او زنانو وخت تر رسول دا ستاسو کار دی، لیکن ویډیو کول لازمه کارو او زما محترم کلمات خودل او د الله د عذابونو نه ځان بچول او د الله عذابونه واپس پری وسکول دا غي د لپاره چې کوم اعمال او عزت او استخین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا بنیر پیر بابا کی چې کوم سیلاب راغله دی، یقینا لا تعداد خلک چې کوم دی هغه په دې سیلاب کې لاو شوي دي او وفات شوي دي او داسې حده پورې خبر راځي چې باقاعده د کفنونو کمې دی اوس او د دې مړو دپاره چې کوم دی قبرونه یې کنستل، نو د دې مشر نه تپوس کوي چې څومره قبرونه وکنو، وایي فلحال خو یو سل قبرونه چې کوم دی ورله جوړ کړي او د نورو لا پته نه لګي. زما محترمو یقینا چې کله یو علاقه کله بل علاقه کله یو کلی کله بل کلی د الله د عذاب په لپیټ کې راځي، نو الله رب العزت د نورو مسلمانانو ته یو عبرت او سبق ورکوي چې ګوره دا په تاسو هم راوستی شم، دا عذاب او سیلاب په دې کې تاسو هم ګرفتارولی شم، د دې نه عبرت اوچت کوي. زما محترم هوښیار خلک به د دې سیلابونو نه د دې عذابونو نه عبرت اوچتوي، توبه به وباسي، الله طرف ته به راځي. چې کومو پټو پټو ګناهونو کې مبتلا یي، کبیره صغیره د الله په نافرمانیانو کې مبتلا یي، نو هوښیار خلق والله العظیم هوښیار خلق هغه به راواپس کېږي، توبې به وباسي. چې دا نن چې کوم دی دا د بنیر خلکو د خلو خبرې دي چې په تاریخ کې چې کوم دی داسې قیامت په بنیر باندې نه دی برپا شوی لکه دا نن چې کوم قیامت په بنیر باندې جوړ. زما محترمو موږ او تاسو ټولو مسلمانانو له پکار دي چې موږ او تاسو دې پسې اعمال شروع کړو، ځکه چې د مسلمان مثال محمد رسول الله د یو وجود ورکړی، نو په یو وجود کې چې په غاغ درد وي نو ټول بدن ورسره ناقه لري. ډېر بدبخته او ډېر زناور او درندگان په دې صورت کې هغه د الله په نافرمانیانو کې مبتلا وي، بالکل لکه هغه زناور چې کوم دی په یو اخور باندې تړلی، یو تېنه رایلکه لالې که ټوټه ټوټه که دا نور چې کوم دی پسې مخ هم نه وړی، خپل خوراک کې مبتلا وي. زما محترمو نن مسلمان کې هم دغه د زناورو خویونه راغلي. زما رور مسلمان به چې کوم دی په باجوړ کې په تکلیف کې، په بنیر پیر بابا کې په تکلیف کې، په سوات کې په تکلیف کې، د دنیا په هر کونج کې زما رور مسلمان په تکلیف کې، ته په خپل ایمان ویریږي چې ما او تا دلته تکلیف کې نه شو. موږ او تاسو له فرض جوړیږي چې د مسلمانانو دپاره دوه رکعاته نفل وکړو. زما محترمو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوکیل وعلى الله توکلنا. او دغه د توبې الفاظ زه درته وایم، تاسو ټول ما پسې ووایئ. لوی نه لوی ګناه الله پاک انسان ته معاف کړي، راښکته شوي عذابونه الله واپس کړي. دا سیلابونه دا اوبه د الله فوج دی. الله رب العزت چې دی اوبو ته کم ځایونه ښودلي یاد ساتئ، که هغه ځایونه په څومره په اوچته باندې که نه دغه اوبه به هغه ځای ته ځان وررسوي او زما محترمو خپل شکار به کوي. دا د الله فوج دی. دا تاسو وکتل په میډیا باندې یو سپین ږیری بابا قرآن مجید زما محترمو داسې سیلاب ته مخامخ کو، هغه سیلاب لکه د ګاډي غونته کې بریک والو، یا دا خبره حقیقت لري یا نه لري هغې باندې الله خبردار دی. خو لیکن عمر رضی الله عنه فرمایي چې زه په دې اوږه باندې رومال اچوم او د الله چې څومره خزانې دي دا ټول مخلوق دی، او د الله د هواګانو خزانې د اوبو خزانې دا ټولې د ما پسې راکولاوي کی، لیکن زه به قرآن مجید سینې پسې نیسم او قرآن مجید به ما سینې سره لګولی. دغه د الله عذابونه دغه طوفانونه او دغه سیلابونه دا زما د دې اوږې نه دا رومال قدرې نشي غورځولی. ما محترمو د الله سره صلح وکړو، الله سره جوړه وکړو، را واپس شي الله طرف ته متوجه شي، د خپلو کړو ګناهونو باندې خپېمانتیا اظهار وکړي، وجاړئ، توبه وباسئ. په دې حال کې موږ او تاسو له مرګ راغی اچانک داسې چې لکه دا د پیر بابا دا بنیر دا چې کوم مناظر موږ او تاسو ګورو، که دا زه وې ته وې په ما او تا به څه تېرېږي، ته وې دا چې کوم په یو مختلفو ځایونو کې ګیر شوي دي او غریبانان د خپل مرګ انتظار کوي، دا که ته وې دا زه وم. انسان باندې په ژوند کې قسمه قسمه حالات راځي، الله دې موږ سره عافیت معامله وکړي. او چې په دې پیر بابا په دې بنیر کې دا چې کوم مړي وشو کوم شهدا دي، الله دې د هغې درجات بلند کړي او الله دې پاسماندګانو ته د زړه صبر ورکړي. یقینا ډېر لوی صحنه ده، ډېر لوی درد دی، الله دې ورباندې اسانه کړي او الله جل جلاله دې مخې ته خیر پېښ کړي. دغه د توبې کلمات زه تاسو ته وایم، که نارینه دي که زنانه دي که واړه دي که غټ دي که نوجوانان دي که سپین ږیري بوډاګان دي، درخواست کوم ټول دغه کلمات ووایئ. او زما محترمو 3 ځل دغه کلمات دي، دا به چې کوم دی تاسو 3 ځل ووایئ، زه به ته 1 ځل ویم، تاسو به چې کوم دی دا بیا 3 ځل ریپیټ کړئ.
نو ان شاء الله چې زمونږ او تاسو توبه الله قبول کړي او ګناه معاف شه نو زما محترمو د دې ټول عذابونو نه ځان لدا یو عذاب نه دی په دې ملک کې چې دا څومره بدامني روانه ده دا بیل عذاب زما محترم مختلف عذابونو شکار شي موږ او تاسو نو ټول د الله د رضا لپاره دا ویډیو د هر مسلمان نارینه او زنانو وخت رسول دا ستاسو کار دی لیکن ویډیو کول لازمه کارو او زما محترم کلمات خودل او د الله د عذابونو نه ځان بچ کول او د الله عذابونه واپس پری وسکول دا غیر لپاره چې کوم اعمال او عزت او استخیم نو ما سره ټول وای اللهم مغفرتک اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي دا بدري زلوای ٹھیک شو او لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين په کثرت سره او کم ملګری پداسي خطرناک موډونو کې گرفتار شوی دي او دا غي د وته چانسز نشته اغه له پکار دي چې دا او فوري طور سره به الله مدد کوي حسبنا الله ونعم الوکیل وعلى الله توکلنا حسبنا الله ونعم الوکیل وعلى الله دا دي په کثرت سره وي او دا نور مسلمانان ټول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 313 مرتبه ختمونه د دیو کوي او زما محترم دي مسلمانانو د پاره او نور چې کوم زمونږه په دې ملک کې دنه په مختلفو علاقو کې کوم مسلمانان په تکلیف کې دي اغه د پاره خصوصي دعاګانې وکي الله دې زمونږ او تاسو د ټول ناراضي شي چرته می خادو آباد وسی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته